وای مسلمانانو ډېر ډېر مبارک شه، ډېر ډېر مبارک شه. هغه ګستاخ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخی کوله، وای هغه گیر کو، وګونه تکټ کړه او مردار کو او خبره ختمه. نو ټولو مسلمانانو ته دی ډېر ډېر مبارک وي. خو داسې نه ده. ډېرو خلکو ماته مبارکباد رنګونه مولوي صاحب مبارک شه، مولوي صاحب مبارک شه. څوک تحقیق نه کوي چې آیا همدا ویډیو والا کس چې کوم دی دا چا چې ویډیو کړې ده آیا دا هغه کس دی که نه دی. څوک تحقیق نه کوي، خو بس صرف مبارک شه مولوي صاحب، مبارک شه مولوي صاحب. دنیا خلکو میسجونه کالونه وکړو. نو زه تاسو د یو حقیقت نه آګاه کومه چې ځان په دې خبره پوهې کوي او په ذهن کې دا خبره واچوئ چې سړی نه دی ګیر، سړی اوس هم غول خوري خو د بلې آیډۍ نه غول خوري. څه د حمید په نوم ده که څه په نوم باندې آیډي ده، حمید پښتون، د هغې نه دی غول خوري، لګیا دی غول خوري. دا یو آیډي نه ده، د ده بلا آیډیانې دي او دا پوره یو گیم دی او سړی ګیر شوی نه دی. دا کومه ویډیو چې چلیږي دا ویډیو دا تیر کلنۍ ده او دا سره ترکی یو کس یې ګیر کړی دی. د ترکی د کس نه غوږونه کټ کوي. نو دا د ترکی کس دی، دا دغه کس نه دی کم کس چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخي کړې ده. نو دا ویډیو هغه خلکو را دخوا کړي د مسلمانانو ته چې یاره د دې مسلمانانو توجه د دغه ملعون نه واوړي، د دغه لعین نه واوړي. دا کم کس چې ګستاخ دی د دغه ګستاخ نه د خلکو توجه واړئ. نو دا ګستاخ چې کم دی دا ګیر شوی نه دی، انشاءالله دا به ګیریږي. او ګوره زمونږ بیا حکومت وخت ته دا درخواست دی چې مهرباني وکئ دا کس را پیدا کوي. که دغه نه وي د دې د پوره گیم چې کم دی دا کم کسان چې دي دا را پیدا کوي، د دې اسانه طریقه باندې دی را پیدا کوي، په اسانه طریقه. ګوره یو ځل ما دا ټایفاید ویکسینیشن باره کې خبره کړې وه. ما ته یو ملګري ویل چې یاره دا د ثواب کار دی، په دې باندې ویډیو وکړه. ما پې وکړه. موږ د ثواب کار ته خوشحالیږو نو ثواب کار ته خوشحالیږو. نو ما یوه ویډیو وکړه چې ومې کړه 2 ورځو کې دنده زه دې حکومت پوځې له راوستی وم. پوځې له نن پلانکي افسر راغلی دی، نن د پلانکي افسر غواړي، نن د پلانکي افسر غواړي، نن د دا غواړي، نن د هغه غواړي. مال چې دا ووایم چې یاره زما د فیسبوک نه توبه ده، دې پوځې له یې راوستی وم. نو زه اوس څه ووایم چې لکه دا څنګه نه را پیدا کېږي دا آیډي. دا 2 منټو کې را پیدا کېږي، خو چې څوک یې را پیدا کوي، چې څوک یې را پیدا کوي 2 منټو کې را پیدا کېږي، 2 منټو کې. نو زمونږ د حکومتي وخت نه دا مطالبه ده چې مهرباني وکړئ دا ګستاخ را پیدا کوي. مسلمانان پریشانه دي، د مسلمانانو وینې ورته ډزېږي، را پیدا یې کوي وله مړه. ډېره مهرباني به وي ستاسو دا را پیدا کوي. نو ملګرو په دې زړه مه خوشحالوئ چې دا کس پیدا شوی دی، نه دی پیدا شوی او انشاءالله دا به را پیدا کوو مونږه او دا به ټوکړې ټوکړې کوو. تاسو نس کوو به تاسو نس. نو دا کومه ویډیو چې چلیږي دا تیر کلنۍ ده، د تیر کال ویډیو ده او بلګري په ویډیوګانې مه کوئ چې را پیدا شوی دی، ځکه د خلکو توجه له دغې نه هټاویږي. مهرباني وکئ داسې بې تحقیقه خبره مه کوئ. ما ته چې چا راولېږله نو ما په دې تحقیق شروع کړو. ما ته اول زما مشر ورور راولېږله نو ما ورته ویل چې باچا دا سړی خو څه بله ژبه وایي، دا خو پښتون نه دی. هغه ویل چې نه خوله یې وله تړلې ده. ما چې نه 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 ما ورته د غوږ ته مې دا لوډ سپیکر نږدې کړی چې څه وایي، پښتو کې یوه خبره خو وکړي که نه. هغه ترکي ویله او بیا چې ما نور تحقیق شروع کړو لاندې لاړم نو هغه 1 year ago 1 کال مخکینی ویډیو وه چې اپلوډ شوې وه. نو مهرباني وکړئ بې تحقیقه خبرې مه کوئ او برپور زمونږ کوشش هم دا دی، د حکومتي وخت کوشش هم دا دی چې دا سړی را پیدا شي. نو انشاءالله را پیدا کېږي به. تسلي ساتئ او افواګانې مه پھیلاوهئ. مونږ ته یو سړی دا خبره وکړي چې کس پیدا شو، بیا مونږ شروع وکړو ویډیوګانې پوسټونه وغیره وغیره مونږ شروع وکړو. نو داسې مه کوئ، لږ تحقیق کوئ. تحقیق پکار دی چې سړی تحقیق وکړي. بې تحقیقه خبره شیر کول دا داسې مناسب کار نه دی.